ملکند کې حلال فود اتارټي په یو کور باندې چاپوالې ده او مقامي فیکټري چې نجی فیکټري باندې چې دې باندې مشهوره چې دا لوکل شی دلته تیاریږي. خو دا چپس بسکټ مختلف قسمه د ماشومانو د خوراک شیزونه چې دې کې زیات تر چپس دي، دغه چپس د انټرنیشنل برانډ چې کوم لیبل په لګېدلی دي او مختلف نمونو باندې مور او پلار نه معلومیږي، کمپنی نه معلومیږي، فیکټري نه معلومیږي، ټلیفون نمبر پې نشته، لیسنس پې نشته، هیڅ څه پې نشته او دا دغلته نه ګاډي ډکېدل او ټولې صوبې ته نه بلکې پنجاب ته هم دا سپلای کېدل. نو په دې باندې چاپه ووالی شو او ګیر کړي دي. مردان کې دا تاسو ته چې کم مناظر ښکاري نو دا زهر دي، کیمیکلو نه انټرنیشنل برانډډ چې کم جوسونه دي، دې کې ډیو شته، دې کې نیسلې والا جوسونه چې کم زمونږ عام خلق نوجوانان، ماشومان، ځوانان، هلکان دی په مختلفو دکانونو کې په دې نوم علي چې دا زه د نیسلې جوس کم، لا دا زه داسې جوس کمه چې هغه معیاري دی، خو د برانډډ لیبلو لاندې په دغه بوتلو کې زهر وي او هغه زهر خرڅېدل حلال فود اتارټي په هغې چاپوالې ده او دا یې ټول ګیر کړي دي. افسوسناکه خبره دا ده چې دا خو ګیر شو، پرچه به وشي او دا به سبا بیا چالو وي. ستاسو په دې نوخار کې هر کلي کې د دې فیکټرۍ چالو دي. د تحصیل جهانګیري نه راوالي، تحصیل نوخار او تحصیل پبو، دلته کې غټې غټې فیکټریانې دي چې هغې کې لوکل سطح باندې جوسونه، بوتلې، چپسونه، ټافیانې، لیس چپس هم دلته په دې علاقو کې تیاریږي او چې ګیري کې نو بیا ورته وي جرمانه ورکوه، تاله ولا سیل ولا کولو کې وایي دا چې څه دې خوښه هغه کوه. دلته کې په دې نوخار کې څو ځل داسې فیکټریانې ونیوې شوې، مشینریان هم ترې نه یوسي او بیا چې ګورې نو بیا هغه مشینري او هغه دوکانونه، هغه فیکټریانې چالو وي. نو کم اپریشن چې شوی دی که دا صرف دې دپاره چې حکومتي خزانې ته زه ترېنه پیسې راوړم، زمونږ تنخواګانې پوره شي، ټیکسونه جمع کړم او بیا دې دا زهر خرڅوي، نو دا ایکسرسایز فار نتنګ دی او دا د قوم سره ظلم او زیاتی دی. پکار دا دی چې د دې خلکو ته واقعي سزا میلو شي او د دوی دا کاروبارونه، دکانونه دا داسې ضبط شي چې دی بیا دا انساني ژوندونو سره دا لوبه نه کوي. دویمه خبره دا ده دلته کې په دې نوخار کې چې کم پیو په بنیاد باندې چې کم کیمیکل خرڅېږي، خلک وایي چې دا پی دی او هغه زهر وړي، نو دا په دې ټوله صوبه کې شروع دی او د خلکو ژوندونو سره لوبې کېږي. د منشیات فروشۍ نه پس که غټ جرم په دې معاشره کې کېږي نو هغه ملاوټي شیزونه دي. دغه وجه ده چې نن کم ماشوم دی د 20 کالو د 15 کالو هلکه هغه هم د داسې مرضونو ښکار دی چې ډاکټران په علاج نه پوهېږي او په دې کې تلیسیمیا د ننني چې کم ماشومان 10-12 کالو ماشومان دي نو هغه تاسو ته که د اسپتالونو ته لاړ شئ او ماهرینو سره خبرې وکړئ نو د معدې، د کینسر او د تلیسیمیا داسې مرضونه چې هغه سوچ نشي کولی چې دومره ماشوم هم په دې مرض کې لوبېدی شي، د دې مرض ښکار کېدی شي، نو هغه ښکار شوي دي. په هر حال حکومت خیبر پښتونخوا چې کوم اپریشن شروع کړی دی نو دا صرف دې حده پورې نه چې جرمانه ترې نه والی او بیا هغه آزاد دی ګرځي او د کرپشن په بنیاد باندې، د جرمانې په بنیاد باندې تاسو سرټیفیکیټ ورکوي، سرټیفیکیټ فار ډیت چې جرمانه ورکه او دا سرټیفیکیټ والا او معاشره کې مرګ خوروه. نو که دا داسې وي نو دا خړې او بړه انده کبان دي او د دې علاج نشته، خو خلقو له پخپله د دې بایکاټ پکار دی او دا چې نن کم چپسونه او دا بوتلې دا شیزونه خرڅېږي نو دا خو هم یو نشه ده. ما په معاشره کې داسې خلک ولیدل چې هغوی وایي چې زموږ ماشومانو چپس نه خوړلی نو اوده کېږي نه، چې د مقامي د کلي د دوکان اټی د دې هغه چپس لا بوتل چې په څه شیز باندې عادت شوی چې هغه یې د معدې ته کوشوی نی نو هغه له خوب نه ورځي. د ماسخوتن ماشوم پلار رونه وباسي او هغه هلته په دوکان کې چپس لري. نو ډېره انتهایي افسوسناکه خبره ده. زه به بیا ووایم چې زه به نه لیونی کېږم، هر طرف ته مرګ خرڅېږي، هر طرف ته په دوکانونو کې خلق په پیسو باندې مرګ علي، هر طرف ته په چې ګورې نو حکومت د جرمانو په بنیاد باندې حکومتي ادارې 100 روپۍ جرمانې وصولولو باندې هغه له د مرګ سرټیفیکیټ ورکړي چې اوس خوروه ده په معاشره کې دا مرګ.
نو ډېره افسوسناکه خبره ده او داسې صورتحال ته چې زه وګورم نو زه همیشه وایم چې زه به نه لیونی